د دوالو جهانو سردار مبارک په مکه مکرمه کې او د پاک پیغمبر مبارک ترو ابو لهب دا ډیر زیات خشتاو الله پاک ول مال او دولت هم ډیر زیات ورکړي خود د پاک پیغمبر مبارک سره نفرتو او د خزه د دوالو جهانو سردار مبارک سره دا نفرتو پاک پیغمبر مبارک یو دو بچه د دې ابو لهب په زامنو باندې کویدن وی د دې ابو لهب خزو د راغه او هغه زامنو ته وی چې تاسو د رسول الله مبارک دالونه پرې دی او طلاق ورلور کې چې دې په دردمن شي هغه وسیمو د صفا په غونډه باندې د دوالو جهانو سردار مبارک چلومبه اعلان وکړ نو دې ابو لهب پاک پیغمبر مبارک ته خیر وکړي چې الله ورته قران کې خیر وکړي او د خزه بغنه راوړي او د دوالو جهانو سردار مبارک ته به پلار کې چولې دا غیدا وسمور ډیر وسیم پکړي هغه خیره د الله خیره چې الله خیریو کې الله خو په خپل خلق کوي الله د ابو لهب خلق الله په د باندې یو ننکر او خیول تعاون او دا بعضی مرزونه داسې چې زمونږ د خلق وی دا یو بل تلګي نو بیا د کور خلقم نراتل یو غلامو هغه ته ویل کته دروازه سومره غټي وي دومره وي منګ بدر لډبل پیسې درکو خو زمونږ د باباجي خدمت کاوه هغه به د ابو لهب خدمت کاوه چې هغه ته پته ولګي چې د توغون دی هغه چې ته ماته د بیماریونه لګي هغه بنراته دوی به پی ورکل باباجی لا یو ساغه به یوړل پی به پخپل اوس کله وته په باباجی د پیوس کلا موړ میک کمه ودا نه به ورک چې دا ولا یو ساغه به پخپل او خوړه او د خوړه پیو موړ کړي مې پاغه باندې لوګي تند امراتلی غلام کمزه ورنږدې کېد په دغه حالت کې الله پاک مردار یو سور وظیفه کې تیر شو څوک د خبر نو چې خبر شو چې وفات شوی د خواله څوک نه ورتل غلامان راوستل او یو کندې ورلوخ کا او په لرګو باندې د رسول الله مبارک د تر ابو لهب هغه کندې ته ورغورځو کانی په ور واچو هغه خزه بیغنه راوړي رسې د ګیډي مړه ته پرې وته الله پاغه باندې مردار کړ نو ګوره خزه د پاک پیغمبر مبارک چاچی دا او د رسول الله مبارک تر دی الله پاک هلاک کو د جهنم حشاک شو دا ولی رونو عقیده د توحید او د الله د یووالي نوا